چې ګران کتونکو السلام علیکم. ګران کتونکو د پاکستان تحریک انصاف د څلوېښتم د دې تاریخ چې کوم احتجاج دی د هغې حوالې سره چې کوم دی دغه روان دی، تیاري هم روان دی ځای په ځای باندې، چېرته ډېر چېرته لږ. خو بله خبره چې هم راغلې ده هغه او دا ښه خبره ده چې د مذاکراتو خبره کیږي. پاکستان تحریک انصاف لکه دو بیانونه راغلي. یو علي محمد خان وایي چې یاره د بانی پی ټی آی یعنې عمران خان نه علاوه به بل چا سره بالکل خبرې اترې نه کېږي. یو دا خبره ده. بل خوا علي محمد خان دا ویلي دي چې یاره د عمران خان خور چې یاره د ګنډاپور صاحب ته او بیرسټ ګوهر ته چې کوم دی د مذاکراتو کولو اجازت بانی ورکړی دی. خو خبره دا ده چې دغه وایي دا خبره د علي محمد خان خبره دا ده چې د پولیټیکل دغه سره ډایلاګ کیدی شي. هغه ورځ هم پروګرام کې دا خبره کوله وه چې یاره پکار دی چې د هغه سره سیاسي دغه والا هغه سره میلاو شي. خو بل طرف ته علي محمد خان دا خبره کوي چې د خبرو اجازت صرف د اسټابلیشمنټ سره دی. اوس دا خبره ده چې یاره اسټابلیشمنټ ظاهره خبره ده د پاکستان اسټابلیشمنټ د ډېر شورونه په سیاست کې ملوث دی. که هغه 2018 الیکشن دی، که د 2024 الیکشن دی، که د هغې نه مخکې و. اوس او تحریک انصاف چې کوم تحریک هم چلولی دی یا کوم د 2018 نه پس یا 2022 نه پس، نو هغه هم د اسټابلیشمنټ خلاف چلولی دی. دې ټایم کې د پی ټی آی او د اسټابلیشمنټ تعلقاتو کې ډېر زیات دغه پکې ډېر زیات دی، پریشر دباو ډېر زیات دی. زه دا وایم که چېرې اسټابلیشمنټ سره او د اسټابلیشمنټو سره مذاکرات وکړي. اسټابلیشمنټ د پاکستان اسټابلیشمنټ دغه کوي، حکومتونه کوي، حکومتونه بدلوي، حکومتونه راولي، وزیر اعظم لرکوي، وزیر اعظم راولي. 2018 کې پی ټی آی راوستله، په 2024 کې بل راوستل، په 2013 کې یو. که دا خبرې کوي یا په 2002 کې میمه وغیره، نو خبرې دې مو کوي. یا خو دا دی چې مکمل اسټابلیشمنټ دا قرآن قسم وکړي چې یاره دوی به بالکل حصه نه اخلي. خو که چېرې اسټابلیشمنټ د 13 کالو کې د پاکستان په سیاست کې د سیاستدانانو نه زیاته ملوثي، بیا زما خیال دا دی چې پکار ده چې اسټابلیشمنټ د پاکستان د خاطر او په ملک کې د سیاسي استحکام د خاطر یا خو د بالکل وي چې زموږ پکې کار نشته، دا سیاسي ګورنمنټ دی کوي، بیا به د سیاسي ګورنمنټ باندې دباو نه راولي. یا د کینې عمران خان سره یا بل سیاسي جماعت سره پکار دي چې مذاکرات وشي. زما خیال دا دی زه وایم چې مذاکرات که اسټابلیشمنټ کوي نو پکار دی، که عمران خان کوي نو پکار دی چې اسټابلیشمنټ سره مو کوي او پکار سیاسي ګوندونو سره مو کوي. ځکه دا خبرې اترې دا د پاکستان مسله ده، دا د ولس مسله ده. یو طرف ته د سکیورټي مسلې دي، یو طرف ته معاشي مسلې دي، بل خوا چې کوم دی دا سیاسي عدم استحکام چې دی د دې د وجې نه ملک کې څوک په انویسټمنټ کې سرمایه کاري کوي، نه دلته کې تجارت کېږي، نه دلته د سکیورټي حالات ټیکېږي. او بیا په خاصه توګه د ټولو نه زیات د دې هغه نزله چې کومه ده هغه په خیبر پښتونخوا باندې ده. سیاسي فډرل حکومت چې کوم دی هغوی وایي پرېږده چې یاره بوک ته هغوی کېږي. پی ټی آی هلته کې څه کوي، پرېږده چې خلک ترې خفه شي، کار کېږي نه کېږي. ملک د صوبې امن و امان ډېر زیات خراب دی، بدتخوري پکې ډېره زیاته ده، تجارت نشته دی، انډسټریز نشته دی. بل خوا اسټابلیشمنټ هم دا وایي چې بس دغه ځای دی، پته به یې ولګي. اسټابلیشمنټ هم هغه پرېښې ده. نو خیبر پښتونخوا د ټولو نه زیات تبعي چې را روانه ده هغه په خیبر پښتونخوا کې را روانه ده. یا زه دا وایم چې د ملک په خاطر د ولس په خاطر باندې اسټابلیشمنټ له پکار دی چې 70 کالونه حکومت کوي. نو اوس ترې راشي د عمران خان سره دی مذاکرات هم وکړي او په دې کې ما په خیال څه بده نشته. اوس کله اسټابلیشمنټ کله را کله په خپله مخامخ هم راغلي، د حکومتونه یې کړي، کله یې د شان ارشي کنټرول کړی دی. نو دې ټایم کې هم سیاسي حکومتونه هم دا وایي چې زموږ سره اختیارات نشته. نو اختیارات بیا چا سره دي؟ پکار دي چې چا سره اختیارات دي او پاکستان اسټابلیشمنټ دی، پکار دی چې هغه د پی ټی آی سره مذاکرات وکړي. زه وایم دا د ملک لپاره به ډېره ښه وي.